ملګرو دې مفتي چې کمې جینۍ له روپۍ ورکړې وې دا وایس یې پې جوړ کړی هغه جینۍ د دې مفتي ټول حقیقت ښکاره کو. خو ملګرو زه نن دا مطالبه کوم چې دا ویډیو به دومره شیر کوئ چې څومره دې هغه د دروغ وایس او د جوړ کړی شوی وایس او د ده په سازش باندې جوړ کړی شوی وایس څومره شیر شوی هغومره به دا شیر کوئ ځکه چې معامله صفا شوه. هغه جینۍ د دې مفتي ټول حقیقت ښکاره کو، ټول حقیقت یې ولا پاش کو چې یاره دې ما له 100 روپۍ راکړلې وې په کومه طریقه دې ماته ویلي چې وایس وکړه څنګه وکړه او څه معامله وه ټوله معامله تاسو واورئ او ضرور یې شیر کړئ ملګرو. مفتي حفیظ الله ما ته وویل دا زه 50,000 روپۍ درکوم او جمال روغاني پسې به خبرې کوي وایس پکې نو ما دې 50,000 روپۍ هم رانه کړې او ما باندې وایس وکړو او زه چې په میډیا باندې خبر شوم جمال روغاني ډېر زیات پاک سړی دی او ډېرې ښې خبرې کوي او دومره ازارې کوي چې زه خبر شوم کله زه د خدای نه وېرېدم ما وې دا به زه خامخا اوس پبلک باندې ورکوم چې دا بالکل ما ته مفتي حفیظ الله دا خبره کړې ده ما لې پیسې هم رانه کړې ما باندې وایس هم وکړو او زه د جمال روغاني نه معذرت غواړم. مفتي حفیظ الله ما ته وویل دغه شانته او ما به جمال روغاني پسې خبرې وکړې ما ته په وایس پیسې هم میلاو نه شوې او دومره خیرې کوي دومره ازار کوي زه د خدای نه ویرېدم خامخا دا پبلک ته زه اوس ښیم چې دا ما باندې مفتي حفیظ الله داسې کار کړی دی او زه د جمال روغاني نه معذرت غواړم او ما غلطي کړې ده او دا ما باندې چې څه کړي مفتي حفیظ الله را باندې ما د یو وایس په وجه د جمال روغاني عزت تار شو زه ترې معذرت غواړم دا چې ما باندې سم کړي دي مفتي حفیظ الله را باندې کړي دي ما تر وایس پیسې هم میلاو نه شوې او ما باندې د هغه عزت تار وکړه وایس وکړه ما د جمال روغاني ته دا وایم چې دا مفتي حفیظ الله د لاسه او شرمېدو هغه ته لکه ما ته ویلو چې داسې کار وکړه وایس وکړه ما له پیسې راکړې اواسې را باندې جمال روغاني را باندې څه شرم او زه جمال روغاني نه معافي غواړم معذرت دې کوم او جمال روغاني انسان نه کوي ټول مرخه لري او موږ ته پته چې خو کمال انسان دی ښه انسان دی او فکر مفتي حفیظ الله کړی دی او خدای مفتي حفیظ الله دا حاضر په مرګ مردار کی اسخا شکر یې ولې دی اسې هغه چې دا چې تاسو واورېده چې دا وایسونه دا چاته ویلو چې دغه که جینۍ د وکالک دی ورته ویلو چې دا جوړ کا په دې جمال روغاني پسې ما ته ډېرو ملګرو ویلو چې زه سایبر کرایم ته زه راپورټ پرې کوو دا پرې کوو ما ورته ویل نه ما خپله معامله دا په رب العالمین پرېښې ده رب العالمین به دا معامله انشاءالله تعالی دا معامله به هغه حل کوي. زه عاجز بنده یم د خدای تعالی او د یو خدمت کو په سوشل میډیا باندې د علماو دفاع کو او انشاءالله تعالی چې رب العالمین به داسې مونږ چریم داسې نه کوي مونږ به رب العالمین چریم چاته پاتې نه راولي انشاءالله. مونږ ته د غټو غټو علماو دعاګانې دي الحمدلله چې کوم ځای ته ورځو ټول علما مونږ ته دعاګانې کوي او مونږ یقین دا دی او زمونږ د رب العالمین نه دا امید دی چې انشاءالله تعالی دا معامله به نورم الله پاک صفا رب العالمین چې وغواړي که نه نو انسان ذلیله کویم او رب العالمین چې چاله ذلت ورکي که نه دا ټوله دنیا را غونډه شي که نه دی نشي معزز کولی خو چې رب العالمین چاله عزت ورکي که نه دا ټوله دنیا که راټوله شي نو د هغه عزت نشي خرابولی. په دې خبره ځان پوهه که مفتي او ځان د دې بهتانونو نه وساته الټا الله پاک وشرمولی.